د الګ د طرف نه شادي حال وینا وه به دې ټوتله دی نه پرېښوه بس پلار مو تل صحیح ده بس چې نه پرېږده نو ستا خپله خوښه مونږ خو ورته وویل خپله ښځه دی ده دین کې زموږ هر یوې خبرې حل شته په هغې باندې عمل کول پکار دي مرګ او ډز د هر څه حل نه دی سیچو چې کم دی نه پس بیا ما ته دوباره کال کړی دی چې تاسو څوک یې جي ما ته یې زه د هغه زوی یم وایي دغسې ابو دې لګېدلی ما ترې تاڼې ته راشه وایي خور دې م پرته ده وایي ته به دې ځینې دا ډېډ باډي اوچتې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زیم کیسر خان تاسو ګورئ کرائم کہانی ګرانو کتونکو څنګه چې د نوخار په علاقې کې د شک په وجه باندې یو ناوې وجلې شوې وه همدغسې د شک په وجه د مترې تاڼې په حدود شیخ کلي کې یو واده شوې ښځه او د هغې پلار وجلې شوي دي دا چې کومه ښځه وجلې شوې ده دا د څو بچو مور وه د دې چې کوم خاوند دی دې سره د دې نه علاوه د دې څه رشته وه دا دغه ټیم دا جګړه څنګه شوې ده او دا دواړه قتلونه په کم ځایونو کې شوي دي دا یو ډېر دردناک او د عبرت نه ډک رپورټ دی ضرور وګورئ واجده دا کومه دردناکه پیښه چې شوې ده دې کې ستا څوک قتل شوي دي یو مې خوراکې دی یو مې والد صاحب دی دا څه واقع شوی و تا ته اطلاع څنګه میلاو شو هغه ځای نه راته ووایه سر زه چې کم دی ما دکان کې پیسې ورکولې موبایل دکان مې دی بېنظیرې پیسې مې ورکولې بینیفیشري نو دې ټایم کې एकदम اطلاع راغله چې خور دې لګېدلې ده مړه پرته ده نو هغه ټایم کې چې کم دی زه په ځان نه یم پوهېږي سر چې بس ملګري راغله راله تسلي هر څه یې راکړه راله اینه پسې بیا یو لس شل منټه کېده بس بیا ابو راغله دغسې ابو دې چوک کې چا وویشتلو بس سرجي بیا په ځان نه یم پوه شوی تا ته خو اول د خوراکۍ څنګه چې ته وایې د قتل اطلاع میلاو شوه که نه نو بیا د پلار درته څنګه میلاو زه شو بیا سر را روان شویم एकदम په موټر سایکل یو ملګری مو را سره بس ما هلته کلي ته ځان را رسولو چې کلي ته راغلم دلته کې تره سره میلاو شوم تره راته وایي چې ابو دې مړ دی او خوراکۍ دې مړه ده اینه پس بیا سر زه روان شویم مترې تاڼې ته تا وایي ما د پلار په موبایل رنګ وکړو بیا د ابو په موبایل باندې مې رنګونه کوله بس هغه سیچو چې کم دی نه پس بیا ما ته دوباره کال کړی دی چې تاسو څوک یې جي ما ته یې زه د هغه زوی یم وایي دغسې ابو دې لګېدلی مترې تاڼې ته راشه وایي خور دې م پرته ده وایي ته به دې ځینې دا ډېډ باډي اوچتې بیا ته لاړې تاڼې ته هلته لاړم دوی دواړه هلته تاڼه کې مړه تاڼه کې پراته وو او سر بیا تا څه پته ولګېده چې دا څه چل شوی دی چا کړي دي دا څنګه شوی ده دا وقوه سره بیا یو دشمن دی بس دغه تره زوی مې هم دی اوښی مې هم دی دا چې کومه خور دی مړه وه د دې خاوند دی د دې خاوند دی سر پهلې دا ستا خور ویشتې ده پهلې د ما خور ویشتې ده نه پس چې کم دی د ما ابو پسې ورغلی دی هغې هلته چوک کې ویشتې چارپریزې چوک کې دا ستا خورې ولې ویشتې ده دې باندې مې سر غلط شکونه غلط دغه به یې تکول چې پرېښوه به یې نه مور او پلار کره بس دغه به تکول شکونه غلط شو دا لږ ستا تره زوی مو تره زوی مې مو اوښی مې مو سر څونه وخت پهله واده شوی او څو بچي وو ستا دی خو تقریبا سر 3 بچي وو دوه چې کم دی هغه ورکوټوالي کې مړه شوي وو پهله مشر بچی چې کوم دی څونه تقریبا سر جي 9 کالو شایان نوم یې دی دا اوس د اخري جګړه چې کوم د قتل نه پیله شوې وه د هغې څونه ورځې شوې د هغې تقریبا سر جي میاشت 2 شوې وې سر جي او مونږ پوه کړی مو چې ته که نه پس تا غلط کار وکړلو مونږ به تا بیا جرګې ته کېنو دا خپله ابو مې ورته دا لور به رانه بیا زه خلاصوم او نه پس بیا د چې د غټ قدم اوچت کړی چې راشه بس ښځه موله او بس پلار هم وله د امې پسې هم سر کوشش کړی او هلته ورغلی دی خو بس هغه ګیټ ته تاله لګېدلی ده بس بیا دا سوچ کړی چې ابو خو یاسې هم را روان دی راشه هغه وله دا دې کې څنګه ته وایې مخکې هم جرګې شوې وې نو بیا به څه فیصله وشوه فیصله به بس دغه به وشوه چې بس بیا به نه کوي سر بس نه منې کېدو سر کار څه کوو کار سره چې دا راکوال به یې کولو له کورونو دا چې کله خلک څه وایي وروسته خو به ته خبر شوې که نه چې د خور سره دغه ټایم کې څه بحث شوی دی بحث یې شوی دی زمونږ د تره چې کوم دی د تره لور هم واده و دې ټوتله حال ته شادي حال ته
نو دغه ټایم کې بای به چېرته ویلي چې یاره زمزمه مور مې هم راغلی ده زه به هم لاړه شم شادي حال د بچي مچي هم تیار ول اب ورته چېرته ویلي چې مزه به دې دا دوران کې به د تمانچې ته لاس کړی او دی یې ویشتې ده بیا د ستا پلار چرته و او دیم تاوی چې څه د کپړو مپړو خبره دی کوله بیا دې څنګه ویشتې ده پسې تلې څنګه دی چار پر چې کم دی د تره په ذریعې ورته رنګ کړی چې ما پسې دلته جامې رو رسوه زه دلته کېم او ټول بس واړه ځي شادي حال ته او زما جامې نشته دی ستا پلار ته وي نو زما ابو چې کم دی کور نه جامې اغوستې دي هغه ټایم کې بلکې مال هم راغو دوکان ته زوی وي زه درنه لاړم وي بس کور باندې خیال میال ساته بس صرف دغه خبرې را سره وشولې اینه پس بیا مې نه لیدلې ابو چې څه ورسره وشو څه نه ستا پلار چې کوم ځای کې ویشتې دی خو د دې ځای نه 2.5 کیلومتره لرې ځای دی که نه ستا پلار یې پیدا کړی څنګه دی بس دغه پته وه که نه چې هغه راځي بلکې خور مې مور ته ویلي چې جامې وله راوړي که نه مور له مې بس هغه ته دا اطلاع وه چې پلار هم را روان دی او مور خو چې کوم دی به دې کې به بس دغه کمه بس هر څه معلومات ورته و سر بس نو بیا پلار سره دې څنګه ملاو شو پلار سره مې بس داسې په رنګ په دغه باندې شوی رنګ ورته کړی چې ته چېرته یې او د چې زر درنه ته غریب ته څه پته وه غریب ساده سړی و او ادبار کې به ډس کړی دی بس او چې دلته مخکې نه ځان راور رسولی چې کاکا زه به ځان سره راولم او ته مه راځه نو بس هغه چې څنګه رشکې نه کوز شوی دی بس ویشتې دی تاسو څو خویندې وروڼه یې زما شپږ خویندې دي او 2 مې وروڼه یو مې دا ورور دی یو ته یو زه یم سره ستا پلار کار څه کوو هغه ډي ایچ او سټور کې و هیلث ډپارټمنټ کې و ما اورېدلي وو چې ستا هم څه د واده تیاریانې روانې زما 2 میاشتې پس واده و بس کور باندې م کار مار سټارټ کړی و سر نکاح مې هم تړلی شوې ده د واده باره کې د پلار سره هسې څه خبرې اترې شوې وې بس دغه خبرې اترې وې بس کور به ښه ښایسته جوړ کړو واده به ښه درز دروز کېږو هغه هر څه ته جوړ نه شو سر एकदम را باندې غم راغلو هم را باندې خپل سړي داسې وکړو تاسو خو یې د دې ځای که نه د دې شیخ کلي اوسېږئ چېرته اوسېږو مرکز اسپتال شالم نه سیټلایټ هاسپټل دی کې مې ابو ډیوټي کوله هلته سرکاري ځای درکړی سرکاري چوکیدار او نایټ کې به ډیوټي کوله اچھا تقریبا 2 کال یې پاتې و ریټایرمنټ سروس ته اوس کېدای شي ریټایر کېدوم بس د کله چې به دا جنګ جګړې وشوې که نه نو هغې نه پس چې بیا کله جرګه وشوه بیا به څونه وخت د دې کور ټیکو میاشت 2 میاشتې پس په ټیکو یې نه پس په بیا دا غلط اقدام به اوچت کو وخل ټسول نه دې پرېږدم دا مه کوه دا هغه خور سره مې ظلمونه خور مې ورته ویلې مو د خپل اوښې ته مې ویلو خپل خاوند ته چې ته ما باندې دا نه غلط ظلمونه کې او دا غلط شکونه را باندې کې زه ډېره صفا ښځه یم بلکې قرآن مجید یې مو ته راغستی و چې زه ډېره صفا یم هغه ظالم نه دی هغه ظالم هغه چې به دا ټوله دنیا غلطه ده بس زه ټیک یم بس هغه دا ویل دا خپله د خور سره چېرته څه خبرې شوې د جنګ د کړې حوالې او ما سره هم شوې ویل څه به یې ویل بس همدغه به یې ویل وښې مې ظلمونه را باندې کوي وي نه منې کي ما یې هر څه به خیر شي مې له ابو شته دی که نه ما به ورته صرف دغه یو خبره وکړه مې له ابو مې شته هر څه به ټیک شي خو ابو مې بیا چې کم دی نو زما تره زامن دی هغې سره به یې مشوره وکړه دلته کې به ناسته مې دي هغې سره به یې خبرې اترې وکړې چې د اوچا نوم یې دی هغې سره به یې خبرې اترې وکړې چې د اوچا دا کس نه پوهېږي دی پوهې کا هغې باوجود به م چې به ورته کال مال وکړو نو هغه هم ورسره به خبرې اترې وشولې چې لکه سم شه دا ستا ړومبی ځل نه شو دا ستا اواتم ځل شو دا چې ته دا بار دا چلونه کې او به دې ځل یې به سم میشن کړی و چې یاره به دې ټول ختموم او زموږ دپاره هم سر خطره ده ډېره ابو هم لاړو خور هم لاړه سر ستاسو نوم دی بچی آصف صفت کې څه کې زه بس میډیکل سټوډنټ یم سر کوم کلاس کې اف اے 11 کلاس دولسم کې ته د وقوع شوه ته چېرته وې زه خو ټیم د کالج نه راغم بس ما ته د رور ملګري مې کال وکړو وي دا ښکارنګ حادثه شوې ده وي تره دې زخمي شوی دی موږ ته خو پته نه وي خویندې ځان سره راولې نو بس ما ځان سره خویندې دا کې راغو ټیکسي کې د ملګري مې چې دلته راورسېدو بس پته خو موږ ته نه وه پولیس والا هم ولاړو چې بس کور ته څنګه را دننه شو بس مور مې هم هلکه پرته وه ډېره په بد حالات کې وه نو بس ما ته مې چاچیګانې وه چې د ښکارنګ خور دی وفات شوې ده بس زما بلکل پونه ځمکه وښویله بیا چې څنګه دنه لاړم نو بس راته ویل چې وی پلار دې مفات شوی بیا خو بیخي بس په ځان مې بیخي دغه نو بس سره ته ویم سر واده چې کوم دا د چا او ستاسو رشته کې څوک دا چې تاسو ټول ولا راتل دا مور دې مور راغلی و پلار دې ولا کپړې راوړي دا مې تره لور واده و سر نو بس جینۍ واده خو شوی بس د هلک د طرف نه شادي حال وینا وه به دې ټوتله دی نه پرېښوه بس پلار مې تل صحیح ده بس چې نه پرېږده نو ستا خپله خوښه ده مونږ خو ورته وویل خپله ښځه دې ده
نو بس په دې حادثه کې بس لږ بحث شوی دی. نو بس خور مې دې ټایم ویشتې ده. بیا مې راغلی دغه پسې ما مور پسې مې راغلی تره کور کړه چې لږه به تره کره به مې. بس مور ته مې دې نه پهله ویل مې چې تاسو مه ځئ مونږ به درې واړه یو ځای لاړ شو. بس مور مې چاچي بوتلې وه خواته الله پاک بچ کا هغې پسې راغلی وه او بس کور ته تاله وه. بیا هلته خواته یو ګاونډیان و هغه خاص ملګری و شیر یې نوم و که نه. نو هغه ته یې بچي په حواله کړي چې دا وساته. ښځه ناندخ که ننګ ولګېده. بیا مې پلار ته کال کړی دی چې ته چېرته یې وتل چارپریز روډ کې یم. ویل هلته ودرېږه بس مونږ یو ځای به لاړ شو شادي حال ته. بس چې ورغلی بس یې په ځان خبر کړی هم نه دی. بس ډزې ته یې پورته کړی دی سر. ستا خور خو ووژلې شوه که نه؟ بچي یې څه شو؟ بچي یې دغه دی ترور سرې دي او دغه چې کومه خور ده که نه هغې ته یې پرېښی. اوسه پورې نن درېیمه ورځ ده. تاسو له پولیس راغلي دي یا څه تسلي درکړې ده؟ پولیس خو والله پیل ورځ باندې راغلي وو. بیا یې ویل نمبر مې ورور له ورکړی و یو که څه مسلې نو بس مونږ ته کال کوئ. پرون چې کوم زما را اوښې کوم خاص ملګری و هغې هم پرون لکه بوتلی دی انویسټیګیشن له او 2 ورځې سر جیل هغه لږ 2 ورځې سر جیل کې هم دي. په څه کې دي؟ هغې به دغه تفتیش کې بوتلي دي په پیل ورځ اوچت کړي وه په دې کې تر زامن دي. دا ستا کومه خور چې قتل شوې ده د دې او د ستا د تره د زوی دا رشته چې کوم وه د مشرانو په وینا شوې وه که دوی په خوښه شوې؟ دا د مشرانو په وینا شوې وه د خوښې نه وه سره. بس زما نیکه خو چې کوم دی ډېر ساده انسان و. خو دا خیال و چېرې د نوسی مې دا به واده شي نوسي ته مې لکه دوی به وروستو کې ژوند ښیي. غوا ته څه پته وي دوی به دغسې دا ظالمان به ښي دغسې ظلم به کوي. نیا نیکه مې هم لاړ هغوی نه پس دوی بیا دغه ظلمونه سټارټ کړي. ابو ته مې ویلي مو بلکې باقاعده چې که تا دله لور ورنکړه زه به دې ځان نه حق کوم. دا خبرې اترې ورسره شوې وې پلار سره مې. اوس د نیکه ژوندی دی؟ دې وجې نه سر مجبوره و چې هغه پلار مې خپل پلار ورته بلکې داسې خبره کړې ځان نه دې حق کوم. نو بس د دې وجې نه هغه دا لور ورکړله. بس هم مجبوره و سر هغه څه کړی و بلکې هغه سره دا هته پته وه د وراراګانو مته پته وه او د دې خپل ورور هم ورته پته وه سر چې دوی به دا دغسې خلکې دي ګډ وډ. ستا نیکه اوس ژوندی دی؟ نیکه مې مړ دی. هغه باندې تقریبا 3 فالج اټیک وکړو بس مړ شو. تاسو ته د خور د مرګ نه پیله چېرته داسې فریاد کړی و چې یاره چېرته مې ونلي چېرته مخکې حرکت کړی و دی لږ؟ نه داسې راته څه نه دي ویلي خو دغه جنګ جګړې اترې وهل ټکول شو په دغه بیا راته ویل چې وښې مې او ظلمونه را باندې کوي. بل عین پس بیا زما ابو خبره هم کړله خپل د تره زامن دي مشرانۍ ته به یې هم ویل چې دا سړی منې کوي دا دغسې کارونه کوي. خو بس هغه نه پوهېدو. هغه هته به دا داسې ښکارېدل لکه یو معمولي کار و بس. ګرانو کتونکو ډیره دردناکه پیښه ده. د وقوعې چې کم تفصیل خو تاسو واورېدو خو که موږ وګورو په وړو وړو خبرو باندې د ښځې خاوند په منځ کې جنګ جګړې راتلل چې کم دي نو دا معمول خبره ده. خو په بعضې ټایم کې په دې وړو وړو خبرو باندې موږ ډېر زیات غوسه شو او ضد وکړو او خپل کور روان کړو. دې کیس ته که تاسو وګورئ نو دې سړي خپله ښځه ووژله په خپله به یا مغرور وي یا که ګرفتار شي جیل ته به ځي. د ده بچي خوار شو. اوس دا نه ده چې دته به احساس نه شوی. اوس به دته د دې ټولو خبرو احساس شوي خو اوبه د ورخه تېرې دي. دویم طرف ته که موږ وګورو نو موږ چې کله د رشتې کوو د لور او خور نو موږ ویو چې یاره که نږدې رشتو رشته دارانو سره وشي نو د دې ژوند چې کوم دی هغه به ډېر ښه شي. دې کیس کې هم که تاسو وګورئ نو د دې جینۍ رشته د تره زوی سره په دې سوچ شوې وه چې دوی په یو کور کې لوی شوي دي. د شک یا د جنګ جګړو به اډو څه وخت نه راځي. هغې نه باوجود دا سړی لګي شوی دی او خپله ښځه یې وژلې ده او خپل 3 بچي چې کوم دي هغې هم خوار کړي دي. موږ که وګورو نو دې ټایم کې موږ ته دا احساس نه چې دا لوریانې دا خوریانې څومره په مشکله باندې غټېږي بیا څونه په مشکله سره د دوی ودونه کېږي او بیا چې کله دوی غټې شي بیا ورسره داسې واقعات وشي. اوس د دې خبرو احساس موږ سره نه کېږي. خو کله که دغه سټیج ته موږ ورسو چې کله زموږ لوریانې غټې شي او واده شي نو بیا سړي ته پته لګي چې دا څومره مشکل وخت وي. یو وخت په پلار باندې څونه مشکل تېرېږي چې یاره داسې ونه شي داسې ونه شي. نو زما به سوال وي زما به ریکویسټ وي چې لږ د ضد نه او د یو غټ اقدام نه پیله خپل سوچ کول پکاري
او خپل بچو چې کوم دي د هغې مستقبل ته کتل پکار دي. که مونږ وګورو نو د دغه ټولو مسایلو حل چې کوم دی هغه په اسلام کې شته. که کله هم زمونږ په زندګۍ کې څه داسې مسلې راځي نو په هغې باندې چا سره پوه سړي سره کېناستل پکار دي. دین کې زمونږ هر یوې خبرې حل شته، په هغې باندې عمل کول پکار دي. مرګ او ډز د هر څه حل نه دی.